که خلک راپاڅېدو د خپل حق تپوس یې وکړو او ان شاء الله تعالی زموږ یقین دی چې قومي مزدور په حواله سره کالاخیله چمله کې سیاسي او سماجي ورکرانو د یوم مزدور په حواله سره یو ریلی وکړه او د زورانو او د بیوسه خلکو په حق کې ناربازي وکړه. علي محمد بهیر سره ولاړ دی چې سماجي کارکوند او د دې علاقې یو جانه پہچانه شخصیت دی، فلاحي او سماجي پہچان لري. دې د حواله سره خبر کوم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جانا صاحب خیر کړی. په داسې حال کې غټ غټ تنظیمونه او غټ غټ جرګې او غټ غټ پارټۍ د نننۍ ورځ په مناسبت سره څه داسې خاص پروګرامونه نه دي کړي. تاسو په دې پسمانده او لرې پرته علاقه کې وکړل که 50 کسان راجمع شوي خو راجمع شولی دغه بینر هم په لاس کې ونیسلي او د مزدورانو د حق اواز هم پورته کړ. وایي چې دغه حوالې سره څه پیغام ورکوئ؟ زه ډېره مننه جانان صاحب. وایي هغه یو شعر دی د سایل صاحب، ما موټې مالو چې هغه د مصر خزانې راړي، زه مې د ښایسته سب سودا کولی چېرته شم. زمونږ زه چونکې د عوامي ورکر پارټي د بونې سینیر نایب صدر یم او د پانوس ګجر یو نظریاتي او سیاسي ملګری او د هغه سره مې مکمل ملګرتیا اتفاق زما لپاره هغه رهبر او رهنما دی. اتر دا دمه دی. بالکل جی. او دغه پاتې کار چې کم دی ملا م ورته تړل د دې خوارانو، د دې محنت کشو، د دې مزدورانو، د دې کمزورو خلکو چې تر کم حده پورې زموږ په وس کې لکه څنګه چې دا ورځ موږ ومانځله دا ورځ نو دقسې موږ د خپل طرف نه خپل کوشش وکړو چې یو پیغام لړ شي زموږ په دې وطن کې په دې علاقه کې موږ چونکې هر محنت کش چې کم دی نو دا مزدور دی. نو دلته که زموږ د تماکو په حواله باندې خلک کاشکاري کوي که د سبزیانو کوي، یقینا چې تر څو پورې په دې مزدورانو په دې کمزورو خلکو کې د تنظیم یو شوق نه پیدا شوی، تنظیم یې نه جوړاو کړی، نو محنتونه به موږ کوو خلک به یې راله لوټ کوي. نو موږ دا ورځ چونکې د بین الاقوامي ورځ ده، په دې ورځ باندې مزدورانو موږ له دا اختیار ګټلی چې 8 घंटे کام 8 घंटे آرام 8 घंटे اهل و عیان، چونکې 24 घंटे کې انسان دا کولی شي. نو دا یې موږ له حق ګټلی. یقینا چې انسانان موږ ټول یو خو انسانانو د انسانانو سره ډېر زیات ظلمونه کړلي. نو دلته موږ دوه طبقې وو چې یو بالادسته طبقه ده، یو محکومه طبقه ده. نو چونکې دا محکومه طبقه ډېره زیاته ده، خو د بدبختۍ خبره دا ده چې طاقتور چې کوم دی هغه ډېر نه دي خو کمزورې خلک منتشر دی. نو موږ ورته د خپل غږ رسوو که چېرې د کمزورو خلکو ځان وپېژندو او خپله طبقه یې وپېژنده چې خدمت کار د مزدور دی، د کمزوري دی، نو منبري د مزدور پکار ده، مشري د مزدور پکار ده، ځکه چې دا د کمزورو خلکو دا د ستانهدارو، دا د خانانو، دا د نوابانو، دا د جاګیرداران، ځکه چې دغه خلک خدمتونه نشي کولی. دغه د خدمت خلک نه دی، خدمت د کمزورو خلکو کار دی، دا د محنت کشو کار دی. نو موږ دا یو پروګرام ارینج کړی په دې مقصد چې کوم حده پورې کېږي چې موږ دا خپل غږ خپلو خلکو ته ورسوو. او ستاسو ډېره مننه شکریا. یو تپوس کوم جی، زناور دی که نه، اشرف المخلوقات نه دی خو خالصه پی ورکوي، او چې کله د اشرف المخلوقات ته راشي نو دی پکې اوبه واچوي او هغه اشرف المخلوقات ته 2 نمبر ورکوي. حکومت بل پاس کړلی چې 40,000 روپۍ به کم سے کم اجرت وي، 8 घंटे کار به وي، خو موږ وینو چې خلک په 20,000 15,000 25,000 حد درجه 24,000 باندې د خلکو نه 14 घंटे 12 घंटे کار اخلي. دغه حواله سره څه وایي تاسو؟ سر جی زما یو بدله خبرو کوم. په یو کلي ډاکه پرېوته، 3 ډلې ډاکوان پرې راغله. یو پرې راغی هغې چې لوټ کړه، جو داسې چې په لاره ووتو چې د بل طرف نه بل لالو چې دا کلی لوټ کړو، چې بل طرف نه بل لال. الله ته ګوره چې لکه ظاهر ده چې ډومبې ډاکې والا پیسه کې ډېر مال راغلی او دغه نورو کم راغلی، جو هغه ډاکوان چې داسې یو لار ته ووته چې د هغې جنګ شو، پرځول شو، د کلي خلک راووته او ځان له پکې خوغول وی دا د ډاکوانو دا پلانې ډله چې کوم دا په حق ته دا نورې په حق د پاکستان د حکمرانو ډلو انداز د حق ډاکوانو دی. موږ بدبخته قوم یو چې موږ په ډاکوانو کې په حق او په ناحق خلک پېژنو.
دا په طبقاتي طور دغه په اقتدار کې ناس خلک چې کم دی دا بالادست خلک دی هغې د خپلو مفاداتو تحفظ کوي او د هغې د مفاداتو تحفظ زما ستا محنت لوټ کول دي که چېرې داسې نه وي نو انشاءالله دا ملک به آباد خو په موږ باندې ډاکوان ناست دي او کله چې پاکستاني عوام ومنل چې واقعي چې په اقتدار باندې ډاکوان ناست دي او دوی په موږ ډاکې اچوي دې کې زموږ په طرف هېڅوک نشته هغه به زموږ د کامیابۍ او د کامرانۍ راځي ستاسو پارټي پاکستان ورکر پارټي د دې مسلې حل څه ګڼي زمونږ چونکې په دنیا کې دوه نظام دي یو نظام دی سرمایداري که هغه په مسلمانانو ملکونو کې دی او که په انګریزانو کې دی خو د هغې مقصد دی منافع حاصلول منافع ګټول زمونږ عوامي ورکر پارټي چې ده موږ سوشلیست نظام غواړو په سوشلیست نظام کې معاشیت چې کم دی یا هر څه چې دي دا د خلکو د ضرورت په مطابق پیدا کېږي دا د منافع دپاره نه پیدا کېږي موږ د ټولې دنیا لپاره دا خبره کوو چې انسان ضرورتونه دې پوره شي او دا انسانیت د ټولو خلکو مشترکه دا کائنات دی او په دې کائنات کې الله رب العالمین ډېر زیات لکه وسایل قدرتی پیدا کړلی د خوراک سامانونه پیدا کړلی چې د ټول کائنات د انسانانو دپاره پوره دي خو د ظالمانو د طاقتورو جاګیردارانو د هیرس دپاره ناکافي دي موږ د ټولې دنیا لپاره دا خبره کوو چې انسان ضرورتونه دې پوره شي او دا انسانیت د ټولو خلکو مشترکه دا کائنات دی او په دې کائنات کې الله رب العالمین ډېر زیات لکه وسایل قدرتی پیدا کړلی د خوراک سامانونه پیدا کړلی چې د ټول کائنات د انسانانو دپاره پوره دي خو د ظالمانو د طاقتورو جاګیردارانو د هیرس دپاره ناکافي دي د جالب یو شعر به ووایم سلسله د زنځیرونو دار ترسو دا په لار کې د تیارو دیوال ترسو او اخر را بشي زما ملک په روخان کې رو ساتي به د تیارو تابعدار سو ډېر زیات مننه شکر